محترم مسلمانانو خویندرونو که د چا حاجت را پیښ شي نبی کریم صلی الله علیه و آله وسلم یو ناشنا طریقه ښودلې ده، یو ناشنا مونځ یې ښودلی دی، یو ناشنا الفاظ یې ښودلي دي. د دغې مانځه د دغې الفاظو نه بعد تاسو باید دعا وکئ. انشاءالله العزیز تاسو د خپلو خواهشاتو لیسټونه ساز کئ، ستاسو خواهشات را به ختم شي، لیسټونه به ختم شي. الله پاک به ستاسو هر مسله د حل کړي. دغه رنګې ستاسو حاجت که د دنیا وي یا د آخرت وي، که ستاسو حاجت د رزق وي یا د مال و دولت وي، دغه رنګې که ستاسو حاجت دا د ډېر زیات پرسکونو زندګۍ لپاره وي، انشاءالله العزیز مکمل یقین دهاني درکوم او د حدیث مبارکه الفاظ دي، ستاسو الله پاک هر قسم حاجت دا پوره کوي. راځئ یو قسم الله په دې حدیث مبارک باندې عمل هم شي او دغه رنګې ستاسو وظیفه یا دغه رنګې ستاسو خواهش دا به هم پوره شي، دغه رنګې ستاسو حاجت دا به هم پوره شي. خو دغه رنګې ستا یو ناشنا غوندې مشکل دی او بیخي ناممکن دی او نه حل کېږي، نو همدا وظیفه نن وکړه، انشاءالله العزیز تماشه کوه، الله پاک به دله هر مسله حل کوي. که ستا مسله د رشتې وي، د کاروبار وي، د رزق وي، حاجت وي، دغه رنګې پیسو وي، د نوکرۍ وي، دغه رنګې اګزام کې د پاس کېدو وي، انشاءالله العزیز تاسو په یو پیر دا وظیفه وکئ، ځکه چې حدیث مبارک کې دا نشته چې 2 پیر وکړه 3 پیر وکړه، بس یو پیر کول پکار دی، نو هر مسله دا ولې حل کېږي. وظیفې ترتیب او طریقه کار داسې دی چې عبدالله بن اوفا رضی الله تعالی عنہ دا فرمایي چې نبی کریم صلی الله علیه و آله وسلم فرمایلی دي د کوم سړي یو حاجت وي او دغه حاجت نه پوره کېږي، نو هغه له پکار دی چې هغه په ښه طریقې سره چارندام وکړي. چې کله په ښه طریقې سره چارندام وکړو، بیا د هغې نه بعد راشي او 2 رکعاته نفل وکړي په ښه طریقې سره. چې کله 2 رکعاتو نفلو نه فارغه شو، بیا د هغې نه بعد الله پاک حمد و ثنا وکړي، او چې کله د الله پاک حمد و ثنا وکړله، بیا د هغې نه بعد دا کلمات ووایي چې کوم تاسو ته په سکرین باندې ښکاري. ټوټل دا کلمات ویلې لا اله الا الله الحلیم الکریم، دا پوره کلمات دا ویلې او بیا د هغې نه بعد دعا وکړله، انشاءالله بیا فرمایي که حاجت د دنیا وي یا حاجت د آخرت وي، الله پاک به هر څه قبلوي. محترم کوشش وکړئ په خپل هم دا وظیفه وکړئ، ملګرو سره هم شیر کړئ. لا إله إلا الله الحليم الكريم سبحان الله رب العرش العظيم والحمد لله رب العالمين أسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والغنيمة من كل بر والسلامة من كل إثم لا تدع ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا حاجة هي لك رضا إلا قضيتها يا أرحم الراحمين.